بسم الله الرحمن الرحیم. زما عزیزانو، یقینا د محرم هغه میاشت شروع شوې ده. نن د جمعې ورځ دویم محرم دی او یقینا دا زمونږ د اسلامي د کال هغه وړومبۍ میاشت ده او د دې نه زمونږ هغه اسلامي وړومبی کال نوی کال شروع کیږي او په نوي کال کې وړومبۍ میاشت هغه د محرم ده او د هغې نن دویم تاریخ دی، دویم محرم دی. نو دا نن ویډیو دا زمونږ د دې متعلق ده چې په دې محرم کې بعضې زمونږ مسلمانان رونه هغه خبر نه وي، نو هغې په دې کې شربتونه جوړوي یا د اوبو هغه سیستم برابروي یا د اوبو هغه مثال بالکل هغه تالونه لګوي، د خوراک څښاک تالونه لګوي. دغه رنګې دویم څیز هغه په دې کې هغه چوره کول وي یا خوراک داسې چاولې پخول وي او سړکونو ته یې وباسي او هلته چې کم خلک وي هغې ته راځي او هغې له دعوت ورکوي چې د شربت هم څکوي او د اوبه هم څکوي. نو محترمو دا مسله په دې ځان پوهې کوي، شربتونه ورکول د الله په نامه یا اوبه ورکول یا داسې خوراک څښاک خیرات کول دا یقینا دا خو مطلقا جایز دي، خو په دې محرم کې او په دې لسو ورځو کې زمونږ بعضې مسلمانان خاص کوي چې صرف په دې کې کېږي او په دې کې ثواب زیات دی، په نورو میاشتو کې نه. نو په دې عقیده باندې او په دې سوچ باندې محترمو دا کول دا زمونږ علماو فتاوو دې ته بدعت ویلی دی. نو دې نه به ځان ساتئ چې په دې محرم کې شربتونه کول یا خوراک څښاکونه برابرول په دې کې صرف کول چې یاره په دې محرم کې ثواب زیات دی او دا روافظ او دا د باطلو د کافرانو او چې کوم زمونږ په اسلام او په دین مذهب باندې نه دي لکه شیعګان، هغوی دغه کارونه کوي او هغوی دا وایي چې یاره حسین رضی الله عنه هغه د کربلا په میدان باندې تږی شهید شوی دی او تږی او وږی و، نو لهذا موږ خوراک څښاک دغه ته رسي. نو لهذا دا ډېره غلطه عقیده ده. نو په دې محرم کې تاسو ځان د دې خوراک څښاک هر څه تیارونه ځان بچ ساتئ. الله تعالی دې موږ تاسو ټول کامیاب او خوشحاله لري.